आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखेंगे फिर समझ में आएगा। अभी पूरा ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, ये देखना फिर। शेयर करो, लाइक करो अल्लाह के रज़ा खेल के लिए। तमाशा नहीं है जो तुम कर रहे हो। हाँ दा खेल तमाशा न दा उगोरा आखिर पर वीडियो उगोरे ब्या बा समझ के राजी। इन्ना नहनु नुहिल मौता यकीनन मन जोंदी को मोड़ो लरा व नक्तुबु लिकु मा हगा कद्दमू चिदी मखकी लेगली दी अमलुना व आसारहुम औ रुस्तु प्रीखिदी। अल्लाह इज़म मुड़ी जोंदी को او د هر انسان عمل چې د کم مخ کې لګلې دي هغه می هم لیکلي دي او چې کم برستو کې هغه می هم لیکلي دي. آثار هر هغه عمل خوي او کبد چې هغه رستو ځان پسې نشان پری دي الله وی داما سره لیکي. یو سړی جمعات ته راځي او کور د جمعات نه لري دي په هر قدم دل الله نیکی ورکي د قدم نشان دا لیکل کیږي. یو سړی ښه عمل کوي او بل ته د ښه عمل ترغیب ورکوي، په خپله مونځ ګزاره دی او بل ته د مانځه ترغیب ورکوي او د ده په وینا یو سړی مونځ شروع کړي و آثارهم الله وایي د ده د وروستو عمل دا زما ولیکه، د ده د مانځه ثواب ده ته رسوم او د ده په وینا چې چا مونځ شروع کړو نو د هغه ثواب هم ده ته رسي او د هغه عمل کې کمی نه راځي. دارنګ یو سړی جمعات جوړي، مدرسه جوړي، څه قسمه نیک عمل شروع کوي او د ده د مرګ نه وروسته نور خلک باغې رواني نو طریقه ده جاري کړه او خلک تر قیامته باغې روان دي نو ده ته به تر قیامته دا فیض دا اجر دا ثواب رسي. او دارنګ یو سړی بد کار شروع کی، بدعت د ګناه کار، د معصیت کار، دمخانه دمتوب نو کده دنیا نه لاړ خود ته به داغي ګناه داغي وبال داغي عذاب رسي. انا نحنو نحيي الموتى یقینا ژوند کو مړي ونكتبو لكم ما هغه قدمو چې دی مخکې لګلدي و آثارهم رستو پریخي دي. نو انسان ځان له رستو هغه عمل پریدا چې داغي نشانات داغي آثار باقی پاتې شي او تا د مرګ رستو داغي ثواب رسي. لکه حدیث کې راځي درې قسم عمل دا صدقه جاریه ده. یو دا چې انسان عالمي او د شاګردان غني نو کده دنیا نه لاړ شي نو د ثواب رسي. دارنګ یو سړی خپل نیک زوی پریدي ولد صالح او د نیکی دینداري او د څه قسم عمل کوي نو بلار ته ثواب رسي. یو دریم دا دی چې انسان ځان د بار صدقه جاریه پریدي، جمعات، مدرسه یا بل یو نیک کار او داغي صدقه جاریه د بس روانه نو مرنه رستو دا ثواب د درس دي ته وی و آثارهم ونكتبو من لیکو ما هغه قدمو چې دی مخکې لیکلي دي و آثارهم او هغه عملونه چې دی رستو پریخي دي وكل شيء هر یو شی هر یو عمل احصیناه ما شمار کړي دي، احصیناه ما راګیر کړي دي فی امام مبین په لوح محفوظ کې، فی امام مبین په علم د الله کې هر یو شی د الله په علم کې لیک دی، محفوظ دی، شمارل شوی دی. د دې اجر یا د دې ګناه دا به انسان درسي، الله به د دې بدلی ورکي یا به سزا ورکي.